نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سن 1448 हिजरी नबी काल دریمه میاشت شو محرم د اسلامی کال اوله میاشت سفر د اسلامی کال دویمه میاشت او ربیع الاول دا د اسلامی کال دریمه میاشت قرآن کریم کے اللہ جل جلالہ فرمائی نکم وخنا کائنات مخلوقات آسمان اور زمکی ما پیدا کری دی ندا آغا وخنا نکال دولس میاشتې دي او بیا الله جل جلاله هرې میاشتې ته خپل خصوصیات ورکړي دي خپل امتیازات ورکړي دي د هرې میاشتې خصوصیت د هغې امتیازي حیثیت د هغې مقام او مرتبه خپل ځای باندې لویه ده د اسلامي کال د دریمې میاشتې ربیع الاول ته چې الله جل جلاله
کم لوی خصوصیتونه ورکړي دي، نو په هغې کې لومړی خصوصیت دا دی چې په دې مبارکه میاشت کې د تمام مخلوق دپاره رحمت او د تمام انسانیت محسن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت مبارک، ولادت با سعادت هغه په دې مبارکه میاشت کې شوي دي. د انسانیت په تاریخ کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه افضل انسان، اکمل انسان، معزز انسان، د الله په نظر کې محبوب انسان د دنیا ته راغلی دی او نه به د قیامت د ورځې پورې راشي. داسې معزز چې د هغه عزت عظمت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیات دي. نو دا د دغې میاشتې یو ډېر لوی عزت او خصوصیت دی چې الله جل جلاله د انسانیت د افضل فرد د پیدایش او د تخلیق دپاره د دې میاشتې انتخاب کړی دی. علماء کرام لیکي د نبی علیه الصلاة والسلام دو قسمه ولادت دی، یو مادي جسمانی ولادت او دویم معنوي او روحانی ولادت. د مادي او د جسمانی ولادت نه مراد د آمینې د خیټې نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تخلیق او پیدایش، او روحانی او معنوي ولادت د هغې نوم دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت. یو محمد ابن عبدالله دی او بل محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم. نو الله جل جلاله د نبی علیه الصلاة والسلام د روحاني ولادت دپاره هم د ربیع الاول د میاشتې انتخاب کړی دی. الله جل جلاله خپل عظیم پیغمبر ته رسالت او نبوت هم د ربیع الاول په میاشت کې ورکړی دی. د تمامو انبیاء کرامو د رسالتونو او د نبوتونو نه افضل او اکمل رسالت هغه د محمد رسول الله رسالت دی. او د دې دور دپاره هم الله پاک د ربیع الاول د میاشتې انتخاب کړی دی. او دریم خصوصیت دا دی چې د نبی علیه السلام
لرسالت ژوند او زندگی 30 کاله وه. 14 کاله مکه مکرمه کې تېره شوې ده او 10 کاله مدینه منوره کې. بیرونی حیثیت مکی دور، مکی زمانہ او قبل الهجرت زمانہ وی، او دی دویم دور تا مدنی دور او مدنی زمانہ او دا بعد الهجرت زمانہ دا. نو نبی علیہ السلام د مکی مکرمین د مدینی طیبی طرف ته هجرت هم د ربیع الاول په میاشت کې کړی دی. نو ولادت هم په ربیع الاول کې، رسالت هم په ربیع الاول کې، او هجرت هم په ربیع الاول کې. او هجرت د نبی علیه السلام په زمانه کې او د مکی مکرمې د فتح کېدو نه وړاندې کم خلق به چې د مکی مکرمې په ښار کې مسلمانان شو، ایمان به یې راوړلو، د داود ایمان د قبولیت شرط هغه هجرت و. هغه به د هغه ایمان و او هغه به الله ته قبول و، الله ته به معتبر و صحیح و چې هغه به د مکې مکرمې نه مدینې طیبې ته هجرت و. هجرت پیش یې نه و کړی، نه هغه ایمان به ایمان نه و معتبر. چې کله مکه مکرمه فتح شوه د هجرت په 8م کال باندې، نو بیا دا حکم د الله پیغمبر د الله په حکم سره منسوخ کړ او دا اعلان یې وکړو لا هجرت بعد الفتح. د مکې مکرمې د ښار د فتح کېدو نه بعد بیا په هېچا باندې هم د مکې نه مدینې طیبې ته هجرت کول فرض او ضروري نه دي، مستحب وو، استحباب باقي وو، ابن فرضیت منسوخ شو. او دویمه ده چې د نبی علیه السلام په ژوند کې د الله په دین باندې 2 حالت راغلي دي، مسلمانانو باندې 2 حالت راغلي دي، یو دور او یو زمانه او یو حالت داسې چې دین مغلوب او کفر غالب، مسلمانان مغلوب او کافران غالب. او بیا یو زمانه او یو دور الله پاک د نبی علیه السلام په ژوند کې داسې راوستو چې دین غالب شو او کفر الله پاک مغلوب کړ. مسلمانان غالب کړل او کافران الله مغلوب کړل. مسلمانانو ته الله طاقت ورکړ او کافران الله کمزوري کړ. نو 14 کاله د نبوت د میلادېدو نه وروستو د الله پیغمبر او صحابه کرامو محنتونه کړي دي، لیکن دین مغلوب، مسلمانان مغلوب، صحابه کرام مغلوب، او دا 14 کاله انتهایی درجه
مشکلات تکلیفونه پریشانۍ الله پیغمبر پخپلهم دا اهل بیت هم او دا الله د پیغمبر صحابه هم کړي او چې څنګه د مکې مکرمې د ښار نه د الله په حکم سره د الله پیغمبر او مسلمانانو هجرت وکړلو دغه هجرت الله جل جلاله یو سبب او یو بنیاد جوړ کړلو او د هجرت سره بیا قصه ورته شو الله پاک په مزه ایمان ته غلبه ورکړه او کفر مغلوب مسلمانانو ته الله غلبه ورکړه کافران مغلوب کړه مسلمانانو ته الله پاک طاقت ورکړه حکومت ورکړه او کافران ماته شو او درېمه ده چې د اسلام او د دین 99% احکام عملی هغه د هجرت نه بعد په دې لسو کالو کې د الله د اړه راغلي او د هغې حکمت علما دا ذکر کوي چې د اسلامي شرعي دیني عملي ژوند ته تېرولو لپاره میدان پکار دی ځمکه پکار ده نو دیارلس کاله د الله پیغمبر اول خو د صحابه کرامو په زړونو باندې محنت وکړه زړونه یې ورله اګمار کړل او په زړونو کې یو طاقت الله پاک واچول او بله ځمکه یې همواره کړه میدان یې هموار کړه عمل کولو ته یې لاره صفا کړه نو چې کله میدان بالکل صفا شو زړونه محکم شو مضبوط شو د زړونو تزکیه د الله پیغمبر خپل تعلیم او تربیه سره وکړله بیا د الله جل جلاله د طرفه د احکامو سلسله را شروع شو د مکې مکرمې په ښار کې یو د قرآن تلاوت د الله ذکر لمونځ تبلیغ تعلیم او یو څو د شمار نور احکامو روژه نه حج نه زکات نه جهاد نه اذان نه اقامت نه د جمعې لمونځ نه د واړه اختر او د لوی اختر لمونځونه نه قربانیان او فطرانې دانې دا ټول احکام دا د هجرت نه وروسته راغلي نو دغه درې اهم فضایل دي خصوصیتونه دي چې الله جل جلاله دې مبارک میاشت ته ورکړي په دې میاشت کې د ټولې دنیا مسلمان